د مسلمانانو یو زبردست وظیفه د مالدار کېدو دپاره او د هر قسمه پریشانۍ دپاره د هر قسم مطلب نوکرۍ دپاره یا د چا د چې څه مسلې او ایاک نعبد و ایاک نستعین وظیفه د الله جل شانه نومونه دي او موږ یې روزانه په مانځه کې هم وایو. ډېره زبردسته ده، نو په دې باندې ځان پوهه کوي او دا رسوایي او اویا پیرې بیا صرف وایي. ژر د طریقه ښیمه او د ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی باندې تاسو پوهېږئ. ایاک نعبد یا الله موږ ستا عبادت کوو، ایاک نستعین او خاص یا الله موږ ستانه عبادت ستانه مدد غواړو. نو ډېرې ښکلې معنی هم دي، الله جل شانه به ډېر څه ورکوي. نو دا به موږ یو هفته کوو، یو هفته نه دا موږ 11 پیرې کوو، مطلب 11 ورځې به کوو او روزانه به دا اویا پیرې وایو. ایاک نعبد و ایاک نستعین او دینه مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف وایو. الله جل شانه به زمونږ کار وکړي، ځکه کارونو سمولو والا الله جل شانه دی، کارونو ورانولو والا الله جل شانه دی. ټول څیزونه د الله جل شانه په لاس کې په قدرت کې دي. الله خزانه ډېرې وسیع دي، موږ له د غوښتلو چل نه راځي، طریقه نه راځي. الله جل شانه غواړي انسانانو چې څه پکار دي، ټول انسانان د الله جل شانه نه غواړي د خپل خواهشاتو مطابق الله جل شانه ټولو ته ورکړي. د الله جل شانه په خزانو کې کمی نه راځي، لیکن ما ته د غوښتو طریقه نه ده معلومه، چل نه دی معلوم. د هغې طریقه کار دا دی ټول مسلمانانو چې الله جل شانه ته په اخلاص سره توبه وباسو او الله جل شانه دغه وظایف کوو او د الله جل شانه اطاعت کوو. وظیفه باندې پوه شئ تاسو او روزانه اویا پیرې 11 ورځې به وي، مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به د اویا پیرې وایو. الله جل شانه زموږ ستاسو ټولې مسایل حل کړي.